على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. عزتمند مسلمانانو دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زیر اہتمام دویم سالانہ کانفرنس پا UC شیخوں کے منعقد دے. د کانفرنس په تیارۍ کې چې کوم ملګرو منډې تړلې والې یا هلې ځلې کولې یا کوم ملګرو نه د مالي تعاون یا د شرکت د تعاون هغوی ته درخواست کړو، نو په هغې هکله باندې د بعضې خلکو نه یو څو خبرې واورېدلې شوې. بعضې موقعو باندې موږ بعضې علاقو ته تللي وو، هلته هم د تعاون درخواست کوو یا هم هلته خلکو ته د شرکت درخواست کوو. نو خلکو وی چې 2018 را روان دی او هغې کې الیکشن دی او فلاني مذهبي جماعت یا بل سیاسي جماعت دا هغوی ځان ته یو ایشو جوړوي، ځکه هر یو سیاسي جماعت چې الیکشن کې ووټ اخلي نو د هغې دپاره یو ایشو جوړوي، څه خبره وکړي، د تبدیلۍ خبره وکړي، بل څه اوازو لګوي او په هغې باندې هغوی ته ووټ ملو شي. نو دوی وایي چې د مذهبي جماعت دا هم یو ایشو ده چې ختم نبوت اواز لګوي. مقصد د دوی د خلکو توجهات اخیستل دي، خلک ځان طرف ته متوجه کول دي او د خلکو نه بیا اوټ اخیستل دي، خپل اوټ بینک زیاتول دي. دا قسمه اعتراضات د خلکو نه موږ بارها واورېدل. نو تاسو غور سره دا خبره واورئ چې د عالمي مجلس د حفظ ختم نبوت منشور دا دی چې عالمي مجلس غیر سیاسي غیر عسکري جماعت دی، غیر سیاسي غیر عسکري جماعت دی. که د مجلس تحفظ ختم نبوت یو کارکون سیاست سره متعلق وي نو د مجلس د هغه رکنیت به خود به خود معطل کیږي. که سیاست د هغه یو عهده وي په یو جماعت کې نو مجلس کې چې د هغه کومه عهده ده یا د هغه کوم رکنیت دی خود به خود معطل شي. نو دا باتې د غوږونو نه وباسئ، دا خپل ذهنیت بدل کړئ. موږ یا نور احباب چې دې حوالې سره منډې تړلې وي دي، واحد مقصد صرف د حضور صلی الله علیه وسلم د ناموس تحفظ او د حضور علیه السلام د شفاعت استحقاق دی چې موږ ته د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم شفاعت حاصل شي او د هغوی د ختم نبوت او د هغوی د ناموس تحفظ وشي. په دې کې هېڅ قسمه الله ګواه دی نه یو ملګري که غیر عالم دی او که عالم دی په دې حوالې سره نه چا سره سیاسي خبره کړې ده او نه به موږ په دې تعارف باندې د سیاست د اوټ دپاره انشاءالله درلو. دې وجې نه موږ بلا تفریق په هر جماعت باندې وګرځېدو، که هغه نشنل پارټۍ والو او که PTI والا جمعیت علماء اسلام او نور څومره جماعتونه دي ټولو باندې وګرځېدو د دې تأثر ورکولو دپاره چې عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت څوک چې د حضور صلی الله علیه وسلم امتي دی او کوم کس ځان د رسول الله امتي وي نو عالمي مجلس د هغه جماعت دی او هغه به پکې انشاءالله منډې تړلې وخي. ځکه دا پیغمبر یوازې زما پیغمبر نه دی، ستا نه دی، هر یو کس د حضور صلی الله علیه وسلم د شفاعت خپل طرف کوي او ځان مستحق ګڼي او د هغې خواهش کوي، تمنا کوي چې ما ته حاصل شي. نو صرف دا یو زمونږ غرض او مقصد و چې د حضور علیه السلام ناموس تحفظ وشي، په علاقه کې په خلکو کې د ختم نبوت او د قادیانیت حوالې سره شعور راشي، پته ولګي چې قادیانیت څه شی دی او ختم نبوت چې د علما منډې تړلې وي نو څه دپاره وي. صرف دې شعور باندې او صرف خلکو کې د آقا صلی الله علیه وسلم هغه محبت د هغوی په زړه کې د رابیدارولو دپاره. نور زموږ څه اغراض و مقاصد نشته. دویم زما مقصد دلته ولاړې تاسو ته او د مشرانو د حکم مطابق دا دی چې د قادیانیت د مصنوعاتو حوالې سره مختصر خبر وکړم. حضرات ناست علماء کرام مفتیان عظام، کوم سړی چې کافر وي نو هغه د هغه مصنوعات هغه سره تعلق وغیره څه حده پورې جایز دي، او کوم چې زندیق وي نو د هغه مصنوعات یا هغه له یو قسمه نفع ورکول یا هغه سره تعلق ساتل حرام دي. قادیاني د پاکستان د هر عالم او د هر مفتی د فتوی مطابق زندیق دی. دې وجې نه د دوی چې کوم مصنوعات دي د هغې استعمال حرام دی، د هغې استعمال حرام دی. د هغې مصنوعات مشهور
تاسو اورئ چې کوم دا شیزان حوالې سره دي که شیزان جوسز دي یا شیزان نور څه اچار وغیره دي دا د قادیانیانو مصنوعات دي یونیورسل سټیبلایزر دي وولټیکس یو سټیبلایزر دی دا هم د هغې دی او نور شاتاج یو شاتاج ګي دي غوړي هغه د هغې مصنوعات نه دي شاتاج شوګر مل چیني دا د هغې مصنوعات دي او د هغې مذهب ته د تقویت او قوت میلاویږي نور ډېر مصنوعات دي که چاته بالفرض پکار وي انشاءالله ملګري به د هغې تفصیل حواله کړي د دې مصنوعاتو استعمال د مسلمان دپاره جایز نه دی او د جواز نه هټ کا د جواز نه بر سوچو کا د حضور صلی الله علیه وسلم د خاتمیت او د نبوت خلاف یو جماعت سرګرم دي چې د هغه مصنوعات استعمالای د حضور علیه الصلاة والسلام د ناموس خلاف ورزي راځي دې وجه نه د دې مصنوعاتو ترک د ایمان او د غیرت تقاضا ده هذا واخر دعوانا الحمد لله.